السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم کامران خټک. امید لرو چې روغ جوړ او خوشحال صحتمند آباد اوسئ، کامیاب به یې. الله تعالی مو خوشحاله ساته. په نوښار کې سیاست کې حل چل دی، سرګرمیانو کې نن اضافه شوې ده او ټیم په ټیم چې موږ څنګه تاسو ته وخت په وخت نوی نوی خبر درکوو، ګرم ګرم خبر درکوو او ګرمه ګرمه مباحثه کوو، نو دغسې څه خبرونه دي. یو خو په نوښار کې نن د جلسو بهارو، دلته په نوښار کې د سیاسی پارټو مرکزی قائدین د دې ټایم کې فوکس دی، د سیاسی پارټیانو په نوښار باندې فوکس دی او مشران جهانگیرې نوښار پبو دلته را روان دي. په جهانگیري کې ډېره لویه اکټیویټي شوې ده، په پبو کې شوې ده، خو موږ به شروع کوو د نوښار نه، ځکه د نوښار کې ډېر اهم او ګرمه ګرم خبرونه دي. په نوښار تحصیل کې غټ خبر دا وختي مونږ بریک کړی و چې تحصیل نظامت کې د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم امیدوار دی، نو هغوی سبا ډېر اهم اعلان کولو واله دي، ډېر غټ اعلان کولو واله دي. پاکستان مسلم لیگ نون عبدالحق په نوښار هاوس کې به سبا دا غټ پریس کانفرنس کیږي، دې کې دستبرداری اعلان دی. بیا د هغې نه پس صورتحال اوښ کم طرف ته کینی، صورتحال څه جوړیږي، حالات بسی، په دې به خبره کوو. او په جهانگیري کې او په پبو کې غټې غټې پاور شو شوي دي. کامران، نن که موږ شروع کوو نو د کوم ځای نه به کوو؟ تفهیم خپلوي ورته وي چې نن په نوښار کې ډېرې درنې جلسې شوي دي. دو سیاسي جماعتونه چې دي، جمعیت اسلام بالکل او عوامی نیشنل پارټي، د مرکزي قائدین چې دي دی راغلي دي، خطاب یې کړی دی. په پبو کې حافظ احمد الله صاحب چې بلوچستان سره تعلق دی، یو قداور شخصیت دی، هغه مورچه سنباله کړې وه. دلته په کوړي کې میا افتخار حسین چې مرکزي جنرال سیکرټري دی، سکندر عباس خټک هغه مورچه یې سنباله کړې وه. خو موږ پهله خبر چې کوم دی، نوښار تخت نوښار باندې چې کوم ډېر زیات فوکس دی او هر چا نظر په دې خیبر پختونخوا چې په پوره ملک کې موږ ټولو نظر چې دی په نوښار تخت باندې دی. تحصیل نظامت نوښار باندې ټول فوکس دي. نن چې موږ سهار خپل آفس نه روان شو، موږ خپل صحافتي سرګرمیان موږ راغونډولې، نو سهار وختي سوشل میډیا باندې خبر چلېدو چې عبدالحق پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم امیدوار دی، هغې دستبردار شو. خټک د پاکستان پیپلزپارټي کینډیډیټ په حق کې دستبردار شو. خو چونکې سوشل میډیا باندې چلېدو، مونږ کنفرم خبر نه و، نو مونږ هغې سره خبر سره چیړ ونه کړو. لکه خپل مونږ صدای نوشهرې چې کوم پیج دی، مونږ هغې خبر جوړولو قابل ونه ګڼلو، چې معتبر خبر معتبر خو چونکې کنفرم نو دې دوران کې مونږ تفهیم ملګری چې دی نوښار ته لږ لیټ را رسي، مونږ سره بل ملګری چې مونږ کم دی، مونږ په نوښار کې موجود وو. شهنشاه بھائی سینئر صحافي دی، پریس کلب جنرل سیکرټري دی نوښار. مونږ دواړه لاړو نوښار هاوس ته، پهله مو رابطه وکړه عبدالحق بھائی سره، مونږ ښه تعلق مو دی، ورور مو دی. مونږ هغه سره رابطه وکړه، نوښار هاوس ته مونږ لاړو، مونږ هغه سره کېناستو یو شیبه، مونږ هغه نه خبر کم دی صحت د صحت مو ورته معلوم کړو. هغې نه داسې خبر څه نه دی، خو خبرې اترې شوي دي، ماښام پورې صورتحال واضح شي، تاسو ته خبر میلاو شي. نو مونږ تېر ماښام پورې چې دی، نو دې نه مخکې به وسې کېږي. نو عبدالحق بھائی مونږ ته وایي چې جمعیت علمائے اسلام چې کوم مشر دی مولانا عطاءالرحمن صاحب او پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم صوبایي صدر دی امیر مقام صاحب، دی به خپل کې کینی، دی به خپل کې مشاورت کوي، هغې نه بعد به دی مونږ ته احکامات جاری کوي. نو مونږ دې مشاورت کې څه کېدی شو، دی وایي چې مونږ دا ډیمانډ دی چې مفتی حاکم علی حقانی چې جمعیت علمائے اسلام کینډیډیټ دی، دې مونږ ته کینی، په دې باندې به خبرې کېږي. نو ما ته مونږ ته وایي چې تاسو هم کېناستی شئ،
جمعیت اسلام هغه یا په پارټي مشرانو فیصله وکړو موږ هم کې ویډرا کېدی شو او بیا موږ ته چې خټک سره تاسو خبرې یا دریم بل آپشن کې موږ هغه سره ایډجسټمنټ موږ هغه سره کېدی شي. نو ماښام پورې موږ ته ویلي تاسو خبر انتظار وکړئ تاسو خبر میلاو شي. خو چونکې موږ هغې دوران کې موږ دا خبر کنفرم شوی نو موږ دا خبر خپل پیج باندې ونه لګولی ولې موږ دا خپل کتونکي ویور دی سره موږ یو عهد دی چې یو کنفرم خبر وي چاڼ شوی خبر وي یا به موږ دلته لګو چې سبا موږ چاته مختورونه نه وو. او دې دوران کې بل فریق چې کوم دی خټک ګروپ چې کوم دی پاکستان پیپلز پارټي کینډیډیټ دی د هغې یو اهم معتبر شخصیت موږ سره رابطه وکړه او موږ ته یو دعوت راکړو چې یاره سبا نوشہرہ هاؤس کې مازدیګر وو هلته یو پریس کانفرنس کېږي په هغې کې وہ عبدالحق خان چې دی کوم پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم نامزد کینډیډیټ دی هغې به دستبردار کېږي پاکستان پیپلز پارټي کینډیډیټ احد خټک په حق کې. نو چونکې هغه یو معتبر شخصیت و هغه طرف نه یو دعوت موږ ته میلاو شو ذمہ دار سړی دی. نو موږ یو خبر دې قابل وګڼو چې دا خبر اوس هر پیمانې باندې دا کنفرم شو او موږ کوم صحافتي کوم ضابطې دي موږ کوم فرایض دي هغې مطابق 100% هغې پیمانې ته وختلو. نو چې موږ پوه شو چې یاره موږ پیمانې صحافتي پیمانې باندې دا خبر کنفرم شو موږ رابطې وکړي یو خوا بل خوا نه کنفرم کولو لپاره. بالکل بالکل چې موږ بالکل پیمانې باندې موږ صحافتي کوم پیمانه دی باندې کنفرم شو نو بیا موږ صدای نوشهرہ پیج باندې خبر واچولو. خو راتلو لږ شیبه مخکې موږ سره کم سیټل ایم پی ای د پاکستان مسلم لیگ نون اختیار ولی وایي موږ سره رابطه وکړه او موږ ته وایي چې خبر تاسو واچولو خو یا پارټۍ سره ما مشاورت روان دی. خو موږ ته دغه خبر وکړه چې کوم خپل شیشې باندې خپل موږ ویورز ته وکړي چې مونږ خبر دومره پورې نه اچولو څو پورې کنفرم شوی نو چونکې بل فریق هم تاسو سره په دې کې شامل دی خبرې کولې هغې خبرې تاسو سره مکمل شي. نو هغه موږ سره رابطه وکړه چې موږ ته دعوت راکړو چې سبا تاسو نوشہرہ هاؤس ته به راځئ او هلته پریس کانفرنس او عبدالحق به ویډرا کېږي احد خټک په حق کې. نو موږ دې بنیاد باندې خبر وچلو خو هغوی مطلب دا و چې موږ پارټۍ سره مشاورت روان دی او مشاورت نه بعد ملګرو سره مشاورت روان دی او هغې نه بعد به موږ سبا پریس کانفرنس کې دغه اعلان کوو او تاسو خبر پیل خبرې کوو. خو موږ ته وایي چې چونکې موږ د دې کنفرم شو چې خبر بالکل صحیح دی او بل سایډ ملګرو ته ورکو بالکل. نو بل سایډ موږ دا خبر کنفرم میلاو شو نو ځکه موږ خپل لایق وګڼلو دا خبر چې موږ خپل پیج باندې خپل ناظرین ټولو نه پیله دی خبر کو او سبا به دی نوشہرہ هاؤس کې مشاورتي اجلاس دی پاکستان مسلم لیگ نون هغې سره کم مشرانو کم هدایت ورته ورکړی دی اختیار ولی خان ایم پی ای ته خپل امیر مقام هغې نه به خبرې پارټۍ کم دغه دي کارکنان دي هغې نه بعد به یو پریس کانفرنس کېږي په نوشہرہ هاؤس کې. اب موږ تاسو ته لایو مخامخ تاسو چلو او تاسو هغې نه موږ باخبر ساتو. تفهیم بھائی دا الائنس چې کوم دی چونکې پاکستان پیپلز پارټي پاکستان پیپلز پارټي پی ډي ایم نه بهر یو جماعت دی. بالکل پی ډي ایم ایسه نه ده پی ډي ایم ایسه نه ده او دوی ورسره الائنس وکړو. او بل طرف ته جمعیت اسلام چې کوم کینډیډیټ دی مفتی حاکم حقانی د پی ډي ایم ایسم د هغه سره الائنس ونشو. مرکزي سطح باندې دواړه جماعتونه په یو جغ دي بالکل په یو پیج باندې ولاړ خپل کې ډېر زیات قریب دي. خو لوکل سطح دی داسې الائنس وکړو. مونږ چې کوم رابطه وشوه په ټلیفون باندې حاکم حقانی سره مونږ رابطه وشوه نو هغه مونږ په دې باندې خفګان محسوس کړو. ډېر غټ خفګان یې فکر هغه ډېر غټ خفګان محسوس کړو. هغه وایي چې دا الائنس وشو په کار دا و چې دا پی ډي ایم جمعیت اسلام دی او زه ترجیح ورکړی شوی او ترجیح مونږ ته میلاو شوي وه. نو دا او تفهم مونږ وایي چې حاکم حقانی چې مونږ سره کم خبرې په ټلیفون باندې رابطه باندې مونږ خبرې وکړې هغه بیا زه مو دې سره مطمئن یم چې مسلم لیگ نون خپل کینډیډیټ کینی نو زه دې لحاظ سره مطمئن شوم چې اوس ما ته لار صفا شو ما کار آسان شو. نو مونږ ته یې راته کار څنګه آسان شو نو هغه دا وویل واپس مونږ په جواب کې چې کم چې مسلم لیگ نون کم ورکران دي چونکې هغوی تعلق نوشہرہ سره دی او دی به همیشه د نوشہرہ آواز کولو چې نوشہرہ
نوخاریان یو تحریک دی چلولو په اختیارولي په 2 الیکشنو کې نو نوخاریان په دې باندې یو شوي وو. اوس چونکې دی نوخارۍ زم نوخارۍ یم حاکم علي حقاني خپل ځان یادونو او دی نوخارۍ پرېښوده بل ځای ته لاړو. هلته دی بل مانکي ته کېناستو آی کس ته کېناستو چې هغوی کور کې اوس هم دی پاکستان تحریک انصاف سیټ هغوی په کور کې اوس هم موجود دی. هغوی پلار چې کوم دی تحریک انصاف په بینچ باندې اوس هم خیبر پښتونخوا هاوس ته اسمبلي د پای کې دی ناست دی. هغوی سره اعلان وکړو نو هغې ویله دا خبره چې دی خو الاینس وکړو خو نوخار عوام چې دي نو دا الاینس نه تسلیموي. او ما کار په دې باندې اسان شو چې اوس چې کوم دی پارټۍ ورکران دي هغوی ما سره رابطه کړي دي هم ما سره وي او داسې نوخار عوام چې ما سره وي. دا خو بې رستو خبرې دي چې حاکم علي چې کوم دعوه کړې ده چې نوخار عوام ما سره وي یا بې رستو ثابتېږي چې د عوام نوخار عوام سبا پریس کانفرنس نه پس به د نوخار بچاو تحریک نوخار نوشہرہ کلا بیس سیاست دا کم رخ اختیاری دی خبره باندې به اوخ کم طرف ته اړه خړی نو دا به را روان سورزو کې تاسو ته پته لګي او دې حوالې سره به خبرې منځ ته راځي. دا ډېره اهمه خبره بنیادي خبره چې مفتی حاکم علي سره کوم زمونږ خبرې شوي دي نو هغه خبرې وشوې. کامران نن په نوخار کې ډېرې غټې جلسې شوي دي او دواړو جلسو کې د نوخار تحصیل نوخار ته به لږ وروستو راځو. مونږ به خبره ده یو طرف نه او بل طرف نه کوو. جهانګیرې او پبو نن د اکټیویټي مرکز او د سیاسی پارټیانو په هغې باندې فوکس و. د هغوی قایدین دلته موجود و. دواړو طرفو ته غټې جلسې شوي. تاسو که شروع کوئ په دې 2 جلسو کې نو کوم ځای نه به شروع کوو؟ فهم بھائی مونږ پهله پبي ته لاړ شو. پبي تحصیل نظامت باندې چې کوم نن جلسه وشوه ډېر درنه جلسه وه. جمعیت علمائے اسلام جلسه وه چې په پبي کجوري سټاپ باندې جلسه شوې وه. جی ټي روډ مین روډ سره لینک ایریا ده هلته دا جلسه شوې ده. او دې کې جمعیت علمائے اسلام چې مرکزي رهنما دی او پخوانی سینیټر دی حافظ احمدالله صاحب هغوی حمدالله صاحب حافظ حمدالله صاحب هغوی راغلي وو د جلسې مهمان خصوصي وو. هغه ورته خطاب وکړو او کوټې نه راغلي وو. دی سره دی ته ټایم اخیستی و یو هفتې مخکې ټایم اخیستی و. هغه به خپل شیډول نه ټایم دی ته ورکړو او جلوزۍ ته رالو. هلته حاجي نواب صاحب کوم یو رایشګاه ده هلته کې غرمې روټۍ وخوړه. بیا هغې نه بعد یو جلوس شکل کې کوم جمعیت الاسلام کوم کارکنان دي تنظیمي میټینګ مو شو. کوم حکومت عملي چې کوم روانه ده آیم پوی کو هدایت یې هغوی نه ضروري هدایت یې هغوی نه نور هم وایستو. دغه شان د جمعیت کوم کارکنان دي هغوی په لوی جلوس کې هغوی جلساګاه ته راویستو. تفهیم وکړو چې دا نن چې کوم جمعیت علمائے اسلام کوم پاور شو وه دا ډېره لویه اوسه پورې څومره جلسې چې شوي په پبي تحصیل نظامت کې څومره کینډیډیټ کړي دا ټولو کې لویه غونډه وه او لوی پاور شو وه. او دې کې چې کوم حافظ حمدالله صاحب دی نو هغه ته خلک ډېر اشتیاق سره ډېر شوق سره وو. کارکنان یې ډېر شوق سره وو او ډېر جوش و خروش سره هغوی د استقبال وکړو او د خبرې واورېدلې. نو حافظ حمدالله چې دی هغه چونکې بلوچستان کې اوسېږي خو یو پښتون دی او پښتون کې خبرې کوي او هغه دا خبرو کوم انداز چې دی ډېر ماهرانه دی او خلکو په زړه کې کوم خبره ده کوزېږي. او هغه هماغه روایتي کوم پاکستان تحریک انصاف ته هغوی باندې شدید تنقید وکړو. هغوی کرپشن وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک د هغه په سابقه حکومت هم خیبر پښتونخوا کې چې د هغوی کوم کارونه او په هغوی BRT باندې ډېر شدید تنقید وکړو. دې سره د پاکستان تحریک انصاف مرکزي او صوبایي حکومتونو دی باندې خپله د الفاظو ګولهباري هغه وکړو. ډېر سخت الفاظ هغوی کې استعمال شو. ګرانۍ حوالې سره د چرګانو اګو حوالې سره ډېر دلچسپې خبرې وشوې. تفهیم هغه سره مو کوم اور چې دی هغې ته یو مقدس امانت یې ورته ووایي او یو دین لحاظ سره دا ثابت کړو چې دا اور چې دی د امانتدارو خلکو نیکو خلکو ته دا ورکوي. دغسې ګرانو کتونکو جهانګیري طرف ته غټه جلسه شوې ده. بیا به د نورو اکټیویټي
یو احاطه کوو. فهم به کوم د بنګ انټری میا صاحب د پبونه خپل صدر ورته ووایي خپه اوږده کو جهانګیري کې میا صاحب چې دی میا افتخار حسین هغه مانګ سیوا دی، هغه څه برانډ دی چې هر ځای کې هغې چلیږي. نو هغه ضرورت په جهانګیري کې محسوس کېدو. هلته سکندر خان چې دی عوامی نیشنل پارټي کوم نامزد کینډیډیټ دی هغه ډېر لوی درنې جلسې کېږي هلته، او چونکې مرکزي مشر چې دی هغه خپل یو رنګ ډنګ وي. نو نن میا افتخار رالو هلته په کوړي علاقې کې هلته کوم جلسه وه پاور شو هغې ته خطاب وکړو، او دې سره کوم هغې ځای حلقې و تنظیمونه دي ورکر دی ډېر ایکټیو شو، ډېر جوش کې رالو، خپل یو ذمہ داري کوم احساس یې وایي نور تېز کړو. هلته تنظیمي لحاظ سره عوامي نیشنل پارټي ډېر سټرانګ دی، مضبوطونه تنظیمونه زاړه کارکنان دي، خو چونکې مشر چې راځي هغې ډاډګیرنه کوي، هغې په لاس ښوي، نو هغې سره پارټي کارکنان چې وي هغې نور هم تېزېږي، خپل کوم توانایي کم دغه یا نور سیوا ښه انداز کې هغې صرف کوي. نو نن چې کوم جلسه وشوه په دې علاقې کې ډېر اثرات یې پرېښو. میا افتخار حسین چې دی هغه کوم مزیدارې خبرې دي، هغه کارکنانو واورېدو، تنظیمونو واورېدو، بل کوم عام ولس پکې موجود و هغه یې واورېدو. نو سکندر خان چې دی هغه ته ډېر سپورټ دې جلسې سره میلاو شو. خو دغه شان دی مونږ ګورو چې نوشهرہ ضلع کې چې دی هغه جمعیت علمائے اسلام او عوامی نیشنل پارټي دی مرکزي قایدین راځي دلته. مونږ ګورو د میجر بصیر چې کوم حمایت وشو، خټک قومي مومنٹ خټک تحریک کال آواز ورکړی دی پرون، د نن د میا صاحب د انټري د جهانګیري رخ د سیاست کم طرف ته روان دلته چې کوم څنګه میا صاحب رالو دلته کې خطاب یې وکړو. د عوامي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی کم سرګرمیانې یا یې نورې تیزې کړي، ورکر بیدار شو، ویښ شو، خپل ذمېدارانو احساس ورته شو، ډاډ ورته میلاو شو، نو هغوی نور ښې طریقې سره خپل سرګرمۍ شروع کړي. بل دلته چې کله اعلان شوی دی د دغه سکندر خان حمایت اعلان کړی دی، میجر بصیر تیر شوي ایم پی اے دی، هغه یو کوم پرستۍ یو دغه خلکو کې اچولی دی، لهر یې دغه کړی دی، یو پیغام یې خلکو ته ورکړی کوم پرستۍ. نو موږ چې ګورو نو په دې بیلټ کې کوم پرستي او د مذهب کارډ دا دواړه کارډونه دلته کې چلیږي. د کوم پرستۍ کارډ چې دی جهانګیري دلته چې پی کې 63 کوم دا حلقه ده دا ایریا په دې کې راځي. نو دې کې 2008 کې دلته کوم الیکشن شوی دی، نو هلته کوم پرستۍ کارډ چې دی میجر بصیر استعمال کړی دی، او ډېر بهتر طریقې سره بهتر حکمت عملي سره استعمال کړی دی، او هغې کې دی کامیاب شوی دی. او ایم پی اے سیټ باندې علاقه خوړه کوم عوام چې دی خپل ایم پی اے پهله ځل پاکستان چې جوړ شوی پهله ځل خپل هغه یو ایم پی اے وټاکلو. نو اوس چې کوم دی میجر بصیر خټک هغه چې کوم پرستۍ د خټک نامې یو کارډ راوچت کړی دی، نو هغې خپله راشي او د جلسې اټینډ کړي او خلکو کې داسې کمپین شروع. نو زه یم چې دا چې دی نو دا دې سره به عوامی نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی سکندر خان دې سره هغه ته یو نور سپورټ میلاو شي، چونکې پوزیشن خو هغه مخکې نه سټرانګ را روان دی چې دا علاقایي کوم پرستۍ کارډ ورته کوم دغه دی دا استعمال شي ورته د حلقې کې چې کوم خټک کوم دی یا به یو پلیټفارم باندې په دې باندې یوځای شي. سیاسی سماجی خدمات دا سماجی خدمات چې راجمع شي علاقه کې ډېر لوی سماجی خدمات دي. بالکل دا خاندان چې کوم دی ایم پی کوم خاندان دی، مسعود عباس، جان محمد خان دی، خلیل عباس دی، دی سماجی شعبې باندې دی خپل ذات کې یو انجیو ده. خو څه دا دی چې هغه خلک ظاهروي، دا خلک دا دي چې دی کوم خیر ښېګړې کارونه کوي یا الله خالصتا الله رضا دپاره وي، دی خپل یو جیب نه کوي. نو دا چونکې الله سره معاملې نو دا ظاهروي نه ده. نو دا سماجي شعبې باندې خو چې کوم سماجي خلک وي، کم ځپلي شوي خلک کمزوري، هغوی ته خو پته وي چې دا کورنۍ خپل لحاظ سره موږ سره یو مدد او یو تعاون الله په نامې باندې دا موږ سره جاري ساتي. نو مخکې نه دی خپل یو امیج د علاقې کې ښه تاثر دلته پیلاو شوی دی. خو جهانګیري تحصیل چې دی دلته ښه ټف مقابلې دلته روانې دي، او نور کینډیډیټ چې دی هغه چې راوتي دې دپاره راوتي چې موږ وګټو.
او یو امیدوار هم په دې نیت نه راوتی چې او نه ځان د ګڼي چېرې زه کمزوري کینډیډیټ یم. هر یو کس ځان سیر ګڼي او هر یو چې امیدوار دی نو هغه وروستو چې هیوي ویټ مشران دي چې په سیاست هم تجربه ده او جوړ توړ کې ماهرت کې حکمت عملي تیارونه کې ټول ماهران دي. نو دلته چې جوړ دی دا هم ډېر مزیدار جوړ دلته کې روان دی. بالکل د جهانګیري انتخابي دنګل دا د دې تاسو ته خبره به کوو، بیا به راځو دې حلقې ته نوښار سیاست باندې که نظر اچوئ. نوښار تخت نوښار چې دی نو نن چې کوم سبا چې کوم دغه کېږي هغې د کنه کوم الاینس ته چې کوم دی مشورې شوي دي پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپل پارٹی دی کوم الاینس دی جوړېدو والا دی. دلته چې دی مصور د مخکې چې مونږ وفاقي وزیر دفاع دی پرویز خټک هغه میډیا سره خبرې کړې وي. هغه وایي چې زه اپوزیشن ته دا وعده ورکوم چې یو ځل ټول تاسو یو ځای شئ په یو پیج باندې تاسو یو ځای شئ چې یو ځای مقابلې ته راشي او زه چې یو ځای ته شکست درکړم چې څنګه پی کې 63 کې ویلي هغه اوس د تحصیل نظامت نوښار کې هغه دا خبره کړې وه. نو مونږ خو دا یو چې مقابله سخته وي خو هغې چونکې خپله یو دعوت ورکوي اپوزیشن ته چې تاسو یو ځای شئ او ما ته یو ځای شئ چې زه یو ځای شکست درکړم درته. د دې نه دی چې هغې مطمئن ونه دي څه کار یې هوم ورک یې کړی دی خپل زوی دپاره اسحاق خټک دپاره هوم ورک یې کړی دی. او نن چې کوم پریس ریلیز راغلی کوم شمولیت مختلف ځایونو کې نن راغلی نن هغې کې یو څو غټ غټ هغې چې کوم مونږ ته کوم پریس ریلیز راستولی دي خپل هغې پیجونه باندې اچولي نو هغې کې خیشکو علاقې کې هغې سره مختلف جماعتونو کارکنان شامل شوي دي. داسې کاکا صاحب علاقې کې هغې شمولیت یې ظاهر کړی دی، بدرخو علاقې کې هغې شمولیت یې ظاهر کړي دي. دغه شان نوشہرہ کلا کې 4 مقامات کې ډاکټر عمران دی 91 میټینګونو کې شمولیت یې خبرونه هغې راستوري دي سره یې فوټوان هم دي ورسره. دا اسحاق خټک چې دی هغه امانګل علاقې کې شمولیت یې هغه کوم فوټیج دي هغې کې کسان ورسره موجود دي هغې ته ټوپیانې چې طریقې صاحب هغه فوټیج دی مونږ ته راستولی دي. داسې زنډو بانډه علاقه ده هلته دی خپل دغه فوټیج راستولی دي. اسحاق خټک یا ابراهیم خټک دی هغه سره کسان ولاړ دي او ټوپیانې ورته اچوي. نو نن هم هغې کافي ځای کې شمولیت پروګرامونه شوي. هغوی چې بلدیاتي کوم نظام چې دی کې دا مهنګایي کوم دغه چې دی عنصر دا دومره غالب کېږي نه ولې چې پته یې چې تحصیل ناظم چې دی هغه مهنګایي نه کمولی شي نه پکې نه هغه نه څوک مشوره پکې اخلي. دا چونکې لارې کوڅو شهري مسایلو سره دې کار دی نو هوا هم دې ته سیوا اهمیت ورکوي خپلو مسایلو باندې فوکس دی. ګرانو کتونکو پبو سیاست غټه جلسه ته اوس سره مونږ شیر کا. د دې نه علاوه په پبو کې د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه اشفاق خان چې د حاجي نور محمد زوی دی سابقه هغه مسلم لیگی رهنما دی. دې ټایم کې حاجي نور محمد په خپل ځای باندې ولاړ دی او د مسلم لیگ نون مشر دی خو زوی د پی ټی آی په ټیکټ باندې چونکې د هغه پرویز خان سره د 20 کالو نه رفاقت دی مرګرتیا ده د هغه په پی ټی آی په ټیکټ ولاړ دی او د دې وجې نه په دې اشفاق له ټیکټ ورکولو باندې د پی ټی آی ډېر خلک هغه ناراضه مو ډېره لویه یو هنګامه وه. څه کسان هغې کې خفه شو. د جماعت اسلامي د امیدوار حمایت یې وکړو. د جماعت اسلامي دغلته نه د خوش مقام نه سابقه ناظم حاجي بشیر ډېر بااثره سړی دی کس دی سماجي کس دی ولاړ دی او هغه خپل پروګرامونه کړي دي شمولیتونه یې کړي دي یو کنونشن کړی دی. دغسې د پاکستان پیپل پارټۍ نه آزاد امیدوار په حیثیت افتخار علی شاه چې ټول تنظیمي کومې یونټ دي نو د افتخار علی شاه هغه دپاره انتخابي مهم چلی کوم د پیپل پارټۍ زاړه مشران دي ممبران دي هغه هلته کې هغې دپاره کار کوي. دغسې د عوامی نیشنل پارټۍ د طرف نه غیور خټک چې خټک نامې سره تعلق دی او خټک بیلټ باندې هغه په دې طرف ته عوامی نیشنل پارټۍ یو تنظیم هغه د هغې خپل تنظیم دی او په هغې ټیکټ باندې ولاړ دی او مضبوط امیدوار دی. میا افتخار حسین بذات خود دغه مهم چلی
او مسلسل ډیر اکټیو دی. غټې غټې جلسې اکبرپوره، خودریزۍ، پبو، پښتونګړي، مختلفې علاقې چې کوم مونږ ګورو تاسو سره مو وخت په وخت شیر کړي دي، د هغې ویډیوز تاسو ته راغلي دي، فوټوان راغلي دي. نو دا جلسې شوي دي. د غیور خټک خپله یو لایحه عمل ده او د هر امیدوار خپل خپل کوشش دی چې میدان به وړم ګټم به. نو دغه د پبو یو تجزیه و جایزه و خبرونه هغه هم تاسو ته راغل. جهانګیري کې د پیپل پارټۍ ملک جمشید او کامران رازق د دې انتخابي مهم جاری دی. دې باندې به تاسو تبصره سوي فیم کم جهانګیري کوم صورتحال دی هلته چې دی نو پاکستان پیپل پارټي کینډیډیټ چې ملک جمشید کم انتخابي مهم روان دی تیزۍ سره روان دی. مونږ ګورو کم ځای ته ځینو شمولیتي پروګرامونه هلته منعقد کېږي ورته. بل دې حلقې کې سیاست کې نوی دی، پهله ځل حصه اخلي. چونکې پلار دی هغه مخکې دې حلقې کې سیاست کړی دی او خو کافي ووټ بینک یې دلته نو اوچت کړی دی. د دې د وجه چې کوم توقع ده نو هغه دی چېرې ښه ټف ټایم به دی ورکوي په دې حلقې باندې. چونکې پلار دلته مراسم دي، دلته کې د خپل غم ښادۍ کې خلکو سره شریک شوی دی او اوس هم خلکو سره دغه ایکټو روان، ډېر وخت نه خلکو سره ایکټو روان دی په سماجي رابطو باندې مخکې د خلکو سره. دلته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کامران رازق خټک دی آپ بالکل نوی دی په سیاست کې. هغه مخکې چا سره غم ښادۍ کې هم چې ته نه ښکاره شوی. اوس پهله ځل کوم الیکشن شیډول اعلان جوړ شو نو هغې سره ټکټ میلاو شو. هغه ټکټ میلاوېدو په ورځ باندې دی هوامو ته رالو او خلکو ته یې خپل خدمت دغه پېښ کړو چې الیکشن ته ولاړم تاسو بهتر انداز کې خدمت کوم. هغه ټول دارومدار چې دی چونکې هغه خپل ذاتي ووټ بینک نشته دی، عوامو سره رابطې نشته دی. هغه ټول دارومدار چې دی 100% دارومدار چې دی هغه په رول ادریس خټک په دغه باندې دی، رحم وکرم باندې دی. ادریس خټک چې 2000 دلته ایم پی ای پاتې شوی دی، اوس هم خلکو سره رابطو باندې ښه ایکټیو دی او هغه هم دا وینا ده چېرې دا سیټ چې دی مخکې مونږ دا کړی دی. او مونږ ګوري چې دلته مهنګایي چې کوم دی، مهنګایي اثرات ډېر زیات سیوا دي په دې حلقې کې او اثرات چې دي نو هر کس دلته محسوس کوي. او کوم جماعتونه چې دي عوامی نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی سکندر خان، هغې هم د هغه سټیج نه هم دا کېږي مهنګایي دغه پیش کېږي. نو خلکو ته دا مهنګایي کم دغه چې دی په دې حلقې باندې دلته خلکو ته په زړونو کې دلته کوزېږي. او بل دا چې دلته کوم ایم پی ای چې کوم دی تحریک انصاف خپله دلته اوسېږي نه، هغه پنجاب کې رایش دی. نو کوم چې تحریک انصاف کارکنان هم دي هغه هم دي چېرې د هفتې بعد یا میاشت کې 2 ځله یا 3 ځله دلته راتلو. بدیل یا سره چې کارکون مسایل خو روزانه وي، هفتې بنیاد باندې نه وي چې هفتې باندې کله ایم پی ای سه وزګارېږي او دی به راځي نو هماغه ریز کارکون مسایل عوامو مسایل راځي. عوامو مسایل ریز شپې را پیدا کېږي، څه ټایم را پیدا کېږي. نو چونکې څوک موجود نه وي یا علاقې ایم پی ای ایم این ای نو بیا هغې زړه په دې سره بدل کېږي. چېرې ما مسله رالو ایم پی ای سه اوس دی په پنجاب کې ناست دی، هلته کې ناست دی او خپل روټین دی کله راځي نو هله به ما مسله باندې غور کوي. نو دې د وجه چې تحریک انصاف چې دی دلته د حلقې کې پوزیشن هغه نه دی چې کوم مخکې الیکشنو کې کوم و. نو کامران رازق چې دی نو هغه ته صورتحال چې دی ډېر ښه نه میلاو شوی دلته کې. یو خو مهنګایي هم دلته کې د حکومت بل کوم روډ چې دی نو هغه ډېر وخت شو عوامو سره رابطې نه وي، کمزوري پیچ باندې لګیا دی. چونکې تحریک انصاف ټکټ یې دا دی چې هر ټکټ کو ډېر حلقې کې ډېر ښه ورکر مالته کې وي هغې اپلای وي هغه ته نه میلاویږي. او چې کوم وزیر وي چې ته ایم پی ای وي نو هغه په کور کې تقسیمیږي. نو څنګه دلته ایم پی ای دی هغه په کور کې ټکټ تقسیم شو، هغې سره د کوم هغه رور دی کوم ترې دی صادق خټک هغه هم دې سره اختلاف وکړو، هغه هم د خپل خاندان نه د سیاست پلیټفارم نه لیدګۍ اعلان یې وکړو. نو هغې هم چې دی بل سیاسي جماعت چې کوم دی پاکستان پیپل پارټي کینډیډیټ هغه سپورټ کوي. ځکه تحریک انصاف کوم کینډیډیټ چې په دې حلقې باندې پیچ باندې ډېر کمزور پوزیشن دی په دې کې دی. پاکستان پیپل پارټۍ ووټ هم چې دا رهنما لاړ داسې ویلې چې تقسیم شو.
بالکل هلته چې مخکې تنظیمونو تنظیم عہدیدار خپله په دې ټکټ باندې ولاړ وو، دې ټکټ ته اپلای کړي وه، او چونکې هغوی ته ټکټ میلاو نه شو نو هغوی پارټۍ ډسپلن چې دی خلاف ورزي خو یې نه کړه، هغوی کېنستو، خو خفګان چې کوم دی هغوی اوس هم پرې برقرار دی. او چونکې دلته بصیر خټک را پیدا شو او د کوم څنګه هغوی پارټۍ صوبایي سره اختلاف خو داسې بصیر خټک چې دی هغه هم پارټۍ صدر سره اختلاف دی او میجر هم پاتې شوی ریټایر، او خپل دغه کې په شخصیت کې یو دبنګ انداز دی، او کو چاته پارټۍ کې دننه یو غلطه خبره محسوس کړي نو بیا دا نه ګوري چې صوبایي صدر دی څه دی، خو خپل یو آواز دی توان آواز اوچتوي، او بل هغه ته پته یو مهارت او تحصیل دی چې علاقایي کارډ چې دی هغه څنګه استعمالومه. ولې خټک قومي مومنٹ 2008 کې الیکشن نه مخکې جوړ کړو او هغې ته یې داسې خوبصورته شکل ورکړو چې همغه 2008 کې چې کوم الیکشن رالو عام انتخابات په هغې کې د صوبایي اسمبلی ممبر دی منتخب شو، نو همغه کارډ چې دی د بهتر طور استعمالي، او کم دا ناراض کم پاکستان کې پارټۍ کم عہدیدار دي دی ورسره په دې حواس کې ورسره شریک دي. ګرانو کتونکو سیاست کې سم کېدی شي که دغه جهانګیري ته وګورو، په دې جهانګیري باندې دی کې د پاکستان پیپل پارټۍ نصیر الله بابر دغه بیلټ نه دې حلقې نه ایمنی پاتې شوی دی، او د هغې نه پس دا ووټ دی، نو ووټ بیا تقسیم چې دا د دې څه ووټ دی خوا راشي او د خټک بیلټ بابر صاحب تاسو وایي چې بابر صاحب دې حلقې نه الیکشن کړو، دې حلقې نه الیکشن کړو چې دې حلقې سره تعلق نه و، الیکشن یې دلته نه کړو، خو هغه دا و چې هغه قومي سطحې هغه یو نوم و، هغه پاک فوج دی هغې کې ډېر لوی زیات خدمات و، هغه ته تمغه شجاعت هم هغه ته میلاو شوی، هغه خپل یو نوم، بل پیپل پارټۍ کې هغه خپل یو قربانیان اعلانوي، خپل ډېر مخلص مشر، بل پارټۍ کوم چیرمین چې آی ټي چیرپرسن محترمه بېنظیر بټو هغې به وایي چې دا ما انکل دی، انکل په نوم باندې مشهور کړو، لکه د پلار رور یاد کړو، هغه خبره مې نو هغه یو احترام رشته وه، هغې بار حلقې نه و خو هغه پارټۍ ورکر ته ډېر زیات نږدې. نو موجوده چې کوم الیکشن شو دا کوم صورتحال جوړ شو، نو د پیپل پارټۍ تنظیمي هغه ساخت بظاهر هغه نیمګړی شو، د خټک بیلټ نه چې کوم یو ووټ کېدی شو نو هغه پوره د پارټۍ نه نیم شو. خټک بیلټ خټک قومي مومنٹ د کوم تحصیل جهانګیري کوم نظامت دی په دې باندې اوس خټک قوم پرستۍ یو آواز اوچت شو، آواز اوچت شو، آواز نظامپور نه اوچت شو، خو اکوړي پورې و او تر پورې سایډ بلې دا آواز اوري کېږي، اوچت شوی آواز هغه به د اکوړي په دې وادای کې اکوړي دا پورې سایډ کم ایریا ده، یو چې مونږ په مصری باندې مونږ چې پرون کم لاړو مونږ راپورټینګ کولو نو هلته خلکو نه چې مونږ تپوس وکړو نو هغې ویل مونږ د خپل علاقې کس کامیابو سکندر خان، نو مونږ ته یې علاقې کس څنګه دې ځای نه دی او د اکوړي دی سیند نه پورې لکه هغوی نه خټکنامه ټول یو ده، نو مونږ خټکنامې سکندر خان دی مونږ دې کامیابو، نو مونږ به نورو خلکو سره ډېر رابطه وکړو چې مونږ کتونو هغوی سیواک سیرت چونو سکندر خان پر هغوی ترجیح وه، دا یو قوم پرستۍ آواز چې دی خټکنامې دا نظامپور نه واله تر کوړي او پورې سیند غاړې علاقې پر اوچت شوی دی. اوس دا کوم چې خټک قوم دی هغې استعمالوي نو هغې دپاره دغسې دا تاسو ته مونږ خبره شیر کړه چې په دغه طرف باندې چې کوم د سوریا خیلو نه ور اوچت شي او کوړي نه نظامپوره پورې دا بیلټ دی، نو دلته همیشه د قوم پرستۍ او مذهب کارډ دې حالات همیشه د پاره بدل کړي دي، او سیاسي هواګانې او سیاسي روخونه مذهب کارډ اوس استعمالي کو په بیلټ ته هلته جمعیت الاسلام دی هغوی مذهب کارډ استعمالوي، دغه شان دی چې دلته دې حلقې دی په دې باندې تحصیل جهانګیري باندې دلته قوم پرستۍ کارډ دلته استعمالیږي، نو دا په سیاست کې دا څیزونه وایي نه روا دي، نه دا خو را روان دي په پاکستان کې دا روان دي ګټنې دپاره امیدواران اصلا دا زمونږ مقصد د خبرې دا دی چې دا شیدونه دا د خبرې په دې سیاست
په دې ووټونو اثرانداز کېږي. پارلیماني دا کوم سیاست دی دلته مقامي لوکل ووټونو، نو په دې کې دا شیدونه اثرانداز شي. او دا همیشه د پاره دلته دې علاقو کې د سیاست رخ دې خبرو بدل کړی. مونږ ګورو عوام کیش کوي دا خبرې چې کوي قوم پرستۍ شو، مذهب کار، دا عوام کم ځایونه یا کیش کوي، هغوی دا زړونه دا فیصلې مني، دا کوم کار د خلکو عوامي دلچسپي ده پکې. عوامي دلچسپي هم په دې خبرو کې وي، لکه دا همیشه دپاره مونږ که دې بل ته وګورو د دې ځای نه دا خانقاګانې دي، استاني دي په بره ډاګ نه راوالې اکبرپوره. که مونږ د ټول نوښار جایزه یو ځل بیا تاسو ته وکړو، نو اکبرپوره، ډاګ اسماعیل خیل او مانکي دا غټې غټې خانقاه دلته درګاه مزارونه دي، نو تصوف سره تړلي مذهبي حلقې دي چې تصوف باندې دغه تصوف د هغې سلسله ده. نو دا همیشه دام په سیاست باندې اثرانداز شوي. دې نه علاوه د نورو سیاسي مذهبي جماعتونه چې دي، څنګه چې جمعیت علمائے اسلام دی، جماعت اسلامی دی، جمعیت علمائے پاکستان دی، بریلوي او دیوبندي مسله دلته کې پیرانو او د عام دا یو سلسله چلیږي دلته په نوښار کې. تفیم مونږ وایو چې دا مذهب کارډ او دلته هغه چې دی قوم پرستي دلته کې روان دي. اوس مونږ په بې پرته نظر چې مونږ واچو، نو هلته غیور خټک چې دی اوس پیله ځل راوتی، هغه مخکې پیژندګلي نه وه، الیکشن نه وکړه، پیژندګلي نه وه، خو پلار زردالي خان هغه یو پیژندګلي علاقې کې تعلق و، خو هغې چې کوم دی خټکنامې عوام چې دي نو هغه سپورټ کوي. خټک قوم چې دی نو هغه لکه هغوی دا ګڼي چې زمونږ خاوره نه تعلق دی، هلک دی، تعلیم یافته دی، نو هغوی په دې بنیاد نه دا کوي چې خټکنامې سره تعلق دی، نو په هغه پذیرایي حاصله ده. نو قوم پرستي دغه که څوک چغه ونه وایي که نه، علاقې کې خلک خپله یو خبره خوره کړي چې دا خټک دی، دا خټک خپل قوم نه وکس کامیابه ومومي. شخصیت دا هم اثرانداز شوی دی همیشه دپاره دلته چې کوم مشر سیاستدان دلته لکه که موږ زړو حالاتو ته لاړ شو، زړو وختونو ته، مولانا عبدالحق صاحب دلته یو شخصیت و، دلته نصر الله خټک دا یو شخصیت و، اجمل خټک دلته اجمل خټک دا یو شخصیت و، دغسې مولانا سمیع الحق یو شخصیت و، دغسې قاضي حسین احمد دا یو شخصیت و، نصیر الله خان بابر پیرپای سره تعلق یو ډېر غټ شخصیت و، مولانا عبدالحق صاحب دیني شخصیت و، سیاسي مو او جی. نو دا نمونه مې ویشل، دا شخصیتونه و خلقو کله چې دی داسې شخصیات میدان ته راوځي، نو بیا خلق هغوی سره نه پاټۍ ته داسې حالات مونږ کتلي دي چې خلکو پاټو ته او برادرو ته او بیا دې ته نه یې کتلي. خو مولانا عبدالحق صاحب مونږ اورو چې الیکشن مهم کې ګرځېدلی هم نو او اوټ یې اخیستی و، ګټلې وه. نصر الله خټک ته ولاړو، نو هغه ټایم کې دو شخصیات اوس چې مثلا الیکشن روان دی په مونږ نوښار په سیمې کې ټول درې واړه کوي شخصیات پکې دي، شخصیات پکې شخصیات باندې خلک ووټ ورکوي. پاټو نظریاتي ورکر ته پته لګي چې نظري مجلس نشته دی، او چې کم کس کار اوس پرېز خټک دی کو دی تحریک انصاف نه لاړو، بیا به تحریک انصاف دلته وجود نه وي. بالکل دا خلک چې دا حقیقت دی، تحریک انصاف خلک چې کم دي جنډه خو تحریک انصاف خو هغه اصل پرېز خټک سره هغه دي، هغه شخصیت باندې هغه تابعېږي، هغه شخصیت مني، هغه سره چې کوم ملګري دي کوله وایي چې مونږ پرویز خان سره یو، موږ پرویز خان سره پرویز خاني منو. بالکل جی. دغسې میا صاحب دی، میا افتخار حسین صاحب دې ټایم کې یو شخصیت دی، بین الاقوامي شخصیت دی، سیاسی شخصیت دی، هغه طرف ته دی. دغسې مونږ دې طرف ته که وګورو نو شخصیات دي، دا حالات دي. وخت په وخت به تاسو سره ګرانو کتونکو خبرونه شیر کوو د نوښار تحصیل نوښار کې سبا غټ هلچل را روان دی. اعلان د عبدالحق د دستبرداری اعلان نفس به بیا حالات اوخ کم پر گینی بیا به صورتحال تاسو مخامخ کوو. د جمعیت علمائے اسلام بیانیه بسی، د جمعیت علمائے اسلام امیدوار چې کوم نن مونږ سره خبرې کړي دي نو د هغه به څه بیانیه
بیا هغه بیانیې په دغه کې به څه کوي نوخار مقامی قوم پرستی چې کومه خبره وکړو مقامی قوم پرستی خبره هغه نن کړې ده. بالکل دا چې کوم دی سبا کوم دا دی پریس کانفرنس وشي دا الاینس دی مخامخ راشي بیا به حاکم علي حقانی چې دی هغې یو نوی انداز کې راوځي. نوی انداز چې دی یا به نوخاروالو قوم پرستي وي او ډېر اهم خبرې به مخامخ دغې کې ډېرې خبرې را روانې دي. خپل نوخار او خپله خاور او خپل نوخار نوخار او خپل نوخار نو دا نارې دي. فی الحال اجازت به غواړو او دعا به کوو. مونږ ته هم دعا کوئ، تاسو ته هم دعا کوو. الله تعالی مو ښه د وباد ساته، کامیاب مو که الله تعالی. او الیکشن دی دا علاقې مسایل حل کونه دپاره دی، دا د مینې محبت پیدا کونه دپاره، دا یو جمهوري عمل دی، نفرت پیدا کونه دپاره نه دی. زمونږ وکتل د دنیا الیکشنې شوي دي او بیا هغې نه پس ټول خلک خپلو کې چې حالات څنګه په پاره کینی نو دغسې حالات معمول باندې راشي او خلق یو بل سره کینی. به هر حال دې ټایم کې پرې جنبې دي، ضدبازیانې دي، یو بل ته خلق پوسټرې لګوي، د یو بل په دیوال هغه دغه بینر او فلیکس د دې لګولو نه ډېر خلک تفهیم ډېر دی. ډډه کوي. مونږ ګورو تېر شوي کوم انتخابات شوي دي هغې ونې ټینشن خلکو په میز کې نشته، نفرت یې میز کې خلکو نشته دی. مینې محبت سره خلک کار کوي، یو بل ته کنځلې نه کوي، په سټیج باندې یو بل ته بد رد نه وایي، اخلاق باغ ته تقریرونه نه کوي. دا ډېر ښه رجحان دی. دا ښه دی، دا نیک شګون دی او ښه خبره ده. دې کې سوشل میډیا هم ډېر کردار ادا کړی. سوشل میډیا باندې خپل بړاس ویستی شي، لیکل، تحریر، خبرې. نو چې کوم ځای کې یو ډېرې هغه خبرې وشي نو هغې ته بیا حالات نرمیږي. به هر حال زه اجازت به غواړو دي، ستاسو وخت هم ډېر نه ضایع کوو، مونږ هم نور کارونه دي راته په سر پراته دي او بیا به آرام هم کوو، بیا به سبا ملاقات کوو. نو سبانه لا یو ټاک شو پورې زه تفهیم، زه کامران خټک، تاسو نه اجازت غواړو. د الله پامان.